لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما یو حدیث مبارک کی راغلی د ابن ماجه کی دا روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایله ده ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وی بعضی د انسانانو نه د خیر چابینی دي او د شر د پاره تالی دي او ان من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير او بعضی د انسانانو نه وی د خیر تالی دي او د شر چابینی دي نو پاخر کوي فتوبا لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه او كما قال عليه السلام مبارکی دی وی هغه انسان لرا چې الله د خیر چابی ته جوړه کړه او هلاکت دی وی هغه چا د پاره چې الله د شر چابي جوړه کړه دی حدیث مبارک ته لږ فکر وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي او ډېر لوی سبق او نصیحت بګې پروت بعضې بندگان وی د خیر چابې ني او د شر تالی وی سمانا یو زیته چې راشي د هغوی په وجه باندې په هغه مجلس کې په هغه جومات کې په هغه ماحول کې خیر را کولاو شي لکه چابي چې یو سړی ورکړي او په هغه ځای کې چې کوم شرونه یي فسادونه اختلافات غیبت هغه د په وجه داسې بندي شي لکه تاله چې بند نشي او بعضې بندگان داسې دي وایي چې د شر چابینې دي یو مجلس جومات یو ځای د چې راشي به د په وجه شرونه جګړې فسادونه دا لانجې ټولې راکولاو شي او کم خیرونه چې به دغه ځای کې وي هغه د وجه نه ایسته داسې راغونډ شي لکه تاله نو په آخر کې وایي چې مبارک انسان څوک دی چې د خیر چابي ته الله جوړه کړه او بدبخته انسان څوک دی چې د شر چابي ته جوړه شوه اوس دې حدیث ته ته لږ وګوره او بیا یې ځان څه ولګوه چې زه په کم ماحول کې په کم گاون کې په کم جماعت کې په کم ځای کې ژوند تېروم آیا زما د وجې هلته خیرونه ډېر پیلاویږي او که زما د وجې نه هلته شرونه خورېږي دې ته لږ شی فکر وکړه بعضې یو ځای ته به یو امام راشي امام د الله کار دی په هغه خلکو کې به شرک وي بدعات به سود به نور ډیر ګناونه به د دې امام او داعی د وجه نه هغه ګناونه ختم شي
او تقوا ایمان خیسته خیسته عملونه بگی پیدا شي دا د خیر چابي ده د انسان بعضې ځای ته به امام راشي ښه لوی سړی به بدن نه به مغټي پویه به مي ښه غټ پټکې به مي خو هغه ځای کې چې کوم د قرآن سنت عقیده یي کوم ښه صفتونه یي خلکو کې هغه ورک شي بدعات پیدا شي شرک غلطی عقیدې پیدا شي نو دا انسان د شر چابي ده دا د عام مسلمانانو ته وګوره یو سړی بازار ته دکان لراشي دکان واچي نو بعضې سړی د ټولو ګاونډیانو د پاره د خیر چابي هغه ځای کې ښه ماحول شي او نور دکانداران هم ځان سمانځله بوځي یو بل سره ښه عزت کوي ښه اخلاق کوي ښه سلام کلام کوي که د یو بل بدي څوک وایي یا غیبت کوي دا ورته یې مه کوه نو دا د بازار ته راغی خو د خیر چابي ده بعض انسان بازار کې ول الله موقع ورکي د دې ګاونډي سره هم خپه د سم خپه شرارت کوي دوه کسان جنګي فساد کوي نو دا د شر چابي ده چې د بازار ته راغله یو سړی دی چې یو علاقې ته یې کډه راوړله د الله کار دی د ده نه هم خلکو ته فایده رسي بچو نه هم خلکو ته فایده رسي سلام کلام هم بږي ښه اخلاق هم بږي ښېګړه هم بږي نو د خیر چابي دی علاقې ته راغله بل سړی راشي بس ده نه خلک تنګي بچو نه هم تنګي علاقه کې لانجې شرارت دا غویمې د ده د وجې خلک وایي چې ده نه به م الله کله خلاصوي چې لاړ شي نو دا د شر چابي ته جوړه شو دې د وجې نه زما عزتمندو محترمو اهل علم وایي ځان کې داسې صفتونه پیدا کا چې ته په کم ځای کې او تا نه خیر خورېږي لکه د عطر والا عطر والا چې یو ځای کې که څوک یې ترې نه اخلي هم د هغه نه ښایسته ښایسته بویونه ځي او بعضې مثال د هغه انګر د بنۍ دی هسې لوګي او دوړې کوي که څه نقصان نور نه وي خو دا لوګي او دا دوړې چې د هر څه هغه خرابوي نو په ځان کې ښایسته صفتونه پیدا کړه او د دې یوه ښه علامه دا هم ده چې یو سړی په یو ځای کې وي او کله د هغه ځای نه ځي دا خلک ورپسې ټول خپوي ګاونډیان هم خپوي مقتدیان د خپل امام پسې خپوي که بازار کې یو کس یې هغه پسې خپوي ولې ځکه به ده کې ښه ښه صفتونه و نیکیانې پکې وي ښه عملونه پکې و دا چې وځي خلک ورپسې خپه دي او که چېرته یو سړی ته او خلک به خوشحاله و چې یاره ښه ده چې دا ایسته ورک شي لاړ شي نو دا دلیل دی به دی چې دا انسان د خیر ښېګړې والا انسان نه دی دې د وجې نه زما عزتمندو محترمو په روایت د صحیحینو کې هم دي د الله د نبي نه چا د بوس وکړه ای المسلمین فی المسلمین خیر په دې مسلمانانو کې به بهترین انسان کم یې وي صحابو ډېر ښایسته د بوسونه کړي وو نو د الله نبي ورته ویلي چې قال من سلم المسلمون من لسانه و یده چې د چا د ژبې نه او د لاس نه خلک محفوظ وو چاته ضرر نه و نو ته پوهیږې چې دا ډېر بهترین او غوره مسلمان دی او که چېرته د ژبې او د لاس نه د خلکو ته ضرر و خلک ستا نه په عذاب و نو پوهیږه چې ته نیمګړی کامل مسلمان نه دې د وجې نه زما عزتمندو په کار دا ده چې ښکلي صفتونه په مؤمن کې د تقوا وي د صبر وي د ښو اخلاقو وي دا خبرې ډېرې مزیداري چې سړی خالي بیانوي اوري خو دا چې کله عملي شکل کې راشي بیا ډېر زور غواړي او اصل فایده پکې دغه وخت کې ډېره ده چې صبر درکې وي
چا سره جګړه لانجه را لګاوڼ کې او ته د الله دپاره صبر کې ښه اخلاق چلې په ګاوڼ کې د الله دپاره تقوا درکې دیندارۍ سره دې شوقي نو دا ډېر ښکلي صفتونه دي زما عزتمند دارنګې د صحیح دین تحقیق او کوشش کې چې دنیا کې ځان ستړی کوم خو هسې نه چې داسې طریقه یا داسې عمل اختیار نه کړمه چې زما دپاره د نقصان سبب شي